بسم الله الرحمن الرحیم. تمام تعریفونه د الله پاک دپاره دي. زه ګواهي ورکوم چې د عبادت لایق د الله پاک نه علاوه بل څوک نشته دی، او زه ګواهي ورکوم چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی او آخره پیغمبر دی. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده، دا وظیفه ډیره زیاته سمپل او ډیره زیاته مزیداره اغلا وظیفه ده. تاسو به دا وظیفه ډیرې پیرې کړې وي، خو لیکن دې کې معمولي غوندې چل دی. تاسو په هغې باندې پوه کوم انشاءالله العزیز. په تاسو باندې به د پیسو، په تاسو باندې به د رزق، دغه رنګې په تاسو باندې به د کاروبار باران وي. محترمو دومره رزق به الله پاک انسان ته ورکړي چې انسان محترم حیران شي دا دومره رزق الله پاک د کوم طرف باندې راکړو. یو قسم لا د رزق چابي مو ته ویلی شي، یو قسم لا د رزق خزانه مو ته ویلی شي. ډیره زیاته سپیشل او ډیره زیاته زبردست وظیفه ده، او د هغې متعلق د قرآن مجید آیتونه دي چې څومره آیتونه د قرآن مجید دي اکثر محترمو په دې باندې دلالت کوي، او بار بار محترمو دغه الفاظ دغه ډکي دا قرآن مجید کې الله پاک دا محترمو تاسو ته راښودلي دي. وظیفې د شروع کولو نه مخکې کوم لفظ دی، دغه لفظ نه محترمو ویل کېږي استغفار، طلب د بهنې، طلب د بهنې. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا څونه چې استغفار دی د ټولو مطلب به دا شي چې موږ د الله پاک نه بخښنه غواړو، موږ د الله پاک نه هر څه غواړو. الله پاک قرآن کې په قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. کو تاسو استغفار کوئ زه به تاسو معاف کړم. بیا الله پاک وایي چې زه به تاسو له مال او دولت سوا کړم، زه به تاسو له ستاسو پټو کې نهرونه دا به جاري کړم، زه به ستاسو اولاد کې برکت دا واچوم، سوا به یې کړم دله. مطلب دا شو که چې استغفار کې الله پاک ډېر زیات فواید محترمو دی دي. څونه چې بزرګان دین دي هغوی په دې باندې تجربه کړې ده، او استغفار د هغوی د ژوند معمول دی. څنګه چې موږ په مانځه کې الحمدو دا وایو، هر مانځه کې وایو، دغه رنګې بزرګان دین روزانه په هر ټیم هر مانځه نه بعد استغفار په دې طریقه باندې وایي. الله پاک ځکه محترمو د هغوی رزق هم د پراخه کړی دی، ځکه د هغوی په لنګر باندې دومره رش وي، دومره د دنیا هلکه ځي روټۍ وخوري، د دنیا هلکه واپسې کې راځي. خو د هغه ځای د بیل جمع کول پکې نشته دی چې لکه روټۍ دې وخوړه هماغه به بیل جمع کړي. بس یو د یو سایډه راځي او په یو سایډ باندې ورځي، یو نظام محترمو دا شروع دی. نو که تاسو د استغفار دا وظیفه کول غواړئ، یاد ساتئ وظیفه داسې ده، طریقه کار یې داسې دی چې کله موږ وایو او دنیا غواړو نو داسې به وایو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. چې کله ستاسو پیسې پکار وي نو بیا به حي القیوم وي، او که چېرته ستاسو مغفرت او بخښنه به پکار وي نو حي القیوم وي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. یاد ساتئ ځان لپاره وظیفه کې روزانه 200 پیرې د ځان نه وظیفه کې انشاءالله العزیز. کو چا د 200 پیرو نه سوا ویلې انشاءالله الله پاک بل ښکلې برخه ورکړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا محترمو د استغفار حوالې سره وه. کم بنده استغفار وایي الله پاک ول په دنیا او آخرت کې کامیابي ورکوي. حسن بصري رحمه الله له خلق رالل مختلف قسمه تبوسونه ته وکړل. نو مطلب دا شو چې هر مریض ته یو ډوز ورکو، څه ورکو؟ استغفار. چې موږ استغفار وایو نو پریشانی به زموږ ختمیږي، زموږ به حاجت د پوره کېږي. هر یو څیز محترم الله پاک دا موږ تاسو له بې اختیاره راکوي، او دغه رنګې با اختیاره به راکوي. هر څه به الله پاک راکوي. نو کوشش محترم پکار چې موږ استغفار دا ورده د شروع کړو. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.